لا هغه چې کم دین ورکی یود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم اذن ببنیه مجرم بدا خوخی چې په بدله کې ورکی د عذاب د دې ورځې نه خپل بچي سره د دینا چې بچي د انسان د زړه ټوکړه ده خدای به وی یا الله دا بچي می جهنم ته بوزه خو ما سکا بچکا دا لاسکه و صاحبته و اخیه یا الله زما دا بیبي بوزه خو ما بچکا سره د دینا چې دا په دنیا کې سو واستا ملګریو و اخیه خلک ويرور په ملا کې ودريږي کنه په خبره پوښي وای نه و اخیه رور بم ورکه چې الله زما دا رور بوزا خو ما سکه بچکا د شاهزاده ځان بچکی دا لاسکه رور او دا خو پرې دا وی و بسویلته الذی توبه دا زما تمام خاندان بوزه خو ما بچکا ټول خاندان می جهنم ته سکا بوزه خو ما خلاص کا او دا لاسکه چې ومن فلر د جميعا ثم ينجيه الله پس مکه کې چې څومره مخلوق ده دا ټول جهنم ته بوزه خو ما سکا ما خلاص کا د شاهزاده بزان خلاصي نو ولا خلتن دوستی او ملګرتیا خو دلته کې ختم شوا الاخلاء يومئذ عدو قران کریم بل څه ذکر کوي دوستان به په دغه رز باندې د یو بل دشمنان چې کوم په بد کې دوستی کوله د یو بل سره الا المتقین متقیان به د یو بل بیا ملګری کوم پرهیزګار دي دا غیب ملګرتیا هغه چې کوم دی نو ویخه ولا خلتن او نبا دوستی ولا شفاعه او نبا د زور سپارشي شفاعت نه مراد دی د زور سپارش چې الله رب العالمین ته سوالونه کوي کې والله دې شته مجبور شي خبره ومني نه دا سبا نه البته د مؤمن به سپارش کوي د مؤمن د پاره به کوي پیغمبران به سپارش کوي علما به سپارش کوي شهیدان به سپارش کوي د قران قاریان به سپارش کوي دا د حدیثونو ثابت ده کنه نو شفاعت شته ده خدا غیر پر شرطونه دي ګوري ښا یو شرط ده چې څوک سپارش کوي نو داغه به عقیده کې بالکل ذره برابر فرق نه عقیده به د الله د توحیدی او چې د چا د پاره سپارش کوي نو هغه عقیده بم د توحیدی ځکه د مشرک د پاره سپارش نشته دی او دریم شرط پکې دا دی چې اجازت به د الله یې ګوري چې الله اجازت وکړي نو الله به سپارش کوي او څلورم شرط پکې دا دی چې اخرت ولا شرط دی په اخرت کې به سپارښونه کیږي دنیا کې نشي کېدلې نو ولا شفاعه نبد زور سپارشي والکافرون هم الظالمون کافران دې ظالمان زکات دغه ورځې د پاره تیارې نه کوي یو معنا دا یا کافران دې ظالمان ولې ظالمان دي زکا ظالمان دي چې دوی چې کوم دینو دا رستو مثلا نه مني چې الله لا اله الا هو د لا اله الا الله مثلا منی نو زکه ظالم دی یا والکافرون هم الظالمون کافران دې ظالمان او ظالم بد یو بل نه تختی صحیح ده کنه ولا خل ملګرتیا به ختم شي یا والکافرون هم الظالمون کافران دې ظالمان دي ولې ظالمان دي زکه چې دلته د ځان د پاره سپارشیان ګوري وای کنه د بعد مليانو نه ما دا اوریدلې دي وای منګه د الله نه ډایرک نشو غختلې وای ولی وای زمون خله ګنده ده وای ټیک ده خله دې خود ګنده ده چې مشرکی صحیح ده وای زمون خله ګنده ده او په ګنده خله د الله نه نشو غختلې نو وای منګه دی بابا ته وای نو د بابا خله خو پاکه ده نه غیله لچاته وای الله ته وای دا خو د مشرکانو د مکی عقیده وا سورہ یونس کې براشي آیت نمبر 18 کې التوي چې دوی د الله نه سوا د نورو بندگی کوي او وی چې ها اولای شفاعون عند الله دا کسان به زمنګ سپارش کوي د الله په دربار کې منګه دي ته وای او دی لاله چاته وای الله ته وای سورہ زمر کې براشي چې مشرکان هم دا ویل چې ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا من خود دې بوتانو عبادت نکو
مگر زکه کو چې منګه الله ته نږدې کوي منګ د دې عبادت کو نو د خدا الله نږدې خلق دی نو منګه الله ته نږدې کی اے قربتن ومنزلتن وليشفعوا لنا في حاجاتنا ابن جرير معنا کړی دا چې موږ الله ته نږدې کوي په مرتبه کې او زمنګ د پاره سپارښونه کوي زمنګ د حاجتونو د پاره نو موږ دې ته وایو نو دې الله ته وایي الکه په کاټلام ولا ولې راتاويږي په ډایرک ورځه کنه الله ته صحیح ده کنه نو دا باز ولډر په لری راتوشي نو په لری ولې سي الله رب العالمین و اذا سالک عبادی انی فینی قریب کله چې ستانه زما بندگان زما بارکه تپوس کې نزړې نږدې یما نو چې یو سړی ډیر نږدې دی ډیر د تسده څومره نږدې نانو اقرب الیه من حبل الورید الله وی د ماری درک نم سیما نږدې نو چې د دومره نږدې دی نو د دې وجنه علما وی چې بوته نه وي یو خبره دویم دا دی چې وسیلو ته ضرورت نشته دی صحیح ده کنه چې نږدې دی د امیر صاحب نږدې ناشته او زه دته وایم چې اجي صاحب تو ورته وایا دته نه لکه ته په خپل ولې نه خیال دې نشي کنه نه دقه سي الله رب العالمین ته په خپل وینا صدا پکار ده په خپل سوال پکار ده په خپل مينت پکار ده نو کافران زکه ظالمان دي چې سفارشیان نور مقرر کړی دي د الله او د ځان ترمنځ بیا ورته وښه یا ایو الذین آمنو اے د ایمان والا انفقوا مما رزقناکم ولګوي دا غنا چې موږ درکړي دي تاسو ته من قبل ایاتیا مخکې د دینا چې را بشي یوم یورس لا بیعون چې نه باغستل او خرڅولي به بده کې ولا شفا ولا خلتون او نه بدوستی ولا شفاعتون او نه بد زور سپارشي والکافرون هم الظالمون کافران هم دي ظالمان واخر دعوانا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا ربنا واتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله